بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو سید ورکزی زلبیا اساس خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلیو علاقہ کچا په خپنوم باندې مشهور دی. کوهاټ سره دی خو استرزینا مخکې چې راشي په دې ځای کې میټا خان پنوم باندې داسې مشهور دی. دلته راغلیو تاسو ما سره په دې اړه باندې کته شي چې یو کینسر پیشنټ دی او د ژوند چې کوم خوشحالیان دي هغه په باندې په بلها تکلیفاتو کې د دې ژوند روان دي. د اړه تر سره د تر هم دی دنه د ژوند کیسې تاسو کومه ایون د دې چې اوس کوم حالات دي هغه تر دې حد دي چې د دې چې کم تر دغه دا وایي چې دا خبره هم په صحیح الفاظو باندې په صحیح طریقه باندې نشي کولای دي تر دې حد تکلیف ده. خو اول کوشش کوم چې د کم تر د سره خبره کوم د دې د ژوند کیسه په وړو الفاظو کې را بندوم. دا غینه پس کده موږ سره خبرې کولای شو د سره د خبرو کوشش کوم چې تاسو سره خپل خبرې شریکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نو ولې خپل نوم راته وخا چې تاسو نوم څه دی او د دې ځای اصل نوم څه دی؟ ما نوم اختیار علي دی او د دې نه ځای نوم دی کامسا. د دې تاسو چې کوم وراره دی تاسو کیسه وکړه چې دا د کینسر پیشنټ دی د دې د ژوند کیسه په وړو الفاظو کې لګره تر باندې چې دا کتون کې هم ووري چې د ژوند څه کیسه د جیبل بچپن نه لکه د ګردو مریض و. زه غټم باندې بار وند دوبۍ کې 2014 کې بیا اکسیډنټ وشو. د دې والد صاحب موري او یو خور غور کې وفات شو. د خپل امر کې و خدا ور کې باش ولاسي مات و د ساري لکوک شو. بیا زه بار نه راغلم ما ویزا کینسل کا بیا دی په مې علاجونه کولو لکه خش و. بیا تقریبا یو کال کېږي چې ما دی په علاج نه وکړه. نو زه په خپل اسلام آباد کې ډرایور وم پر دې گاډه م چلاول په چوټه راغلم. بیا اچانک دا کور کې خراب شوم چې هسپتال ته یو بیا کوارټ کې داخل ک کوارټ نه بیا ریفر ک کډنی ته پېښور ته هغه ځکه غویل چې ردی ګردې بالکل خاتمه دي لکه ډایلیسس نه بغیر نه کیږي. نو بیا ورته ما ډایلیسس شروع کو. بیا هغه نه جان کنه بس وس دا بیا کور دا او ته کې دوه ډایلیسس ورته کوا. ما دوه ډایلیسس ورته او ته کې کان لکه 3500 کې یو ډایلیسس دی او بیا اوس دی کې وینې کمین لکه راغلی دی. وینه کوم خپل خاندان کې رشتہ داران دی هغه ټول ورته ورکا لکه اوس بس پیسو باندې خبره دی. نو 3000 کې یو ډراپ وینه ورته ملاویږي. 3000 باندې یو ډراپ وینه ورته ملاویږي. تاسو وایي چې په خپل پردي کې څومره خلک وغوي هم موږ سره دا ډونیشن وکړو خو چون کې په خپل پردي کې هم اوس د خلک کم شو. خپل پردي کې خلک کم شو لکه اوس ما واس نه لکه بار شو دا خبره والد صاحب 3000 کې یو ډراپ وینه دی او 3500 کې صفای دی. د دې والد صاحب خپل صدا سي کور پټه وغیرہ سندي پاتې شوی. ډیر لکه ما لګاوندې زما کا پنجاب کې غام خرڅه کا کومي پیسې غام دی باندې ولګاولې. زه خپل پیرا کې پاتې کیدم او بس دی پورې وسره کو شوندې کوزه د تر کور مې دی کې پاتې کېږم. د دې والد صاحب خپل سکار روزګار څه کولو؟ دی والد صاحب آرمي نه ریټایر شو. خپل د پاکستان خدمت کړی دی. نو زم د یانس په کار دي چې سرکاري لیول باندې د سره څه امداد وشي. پاکستان آرمي نه چې د والد صاحب ریټایر شو دا خو په کار دي چې د پاکستان آرمي کوم مشران دي هغه تاسو سره لګم مرسته وکي هغه تاسو ساپیل وغیرہ کړی دی نه جی کړه هم نه دی او بس هغه ته مو دا فیلډ په کار دي د پلار خدمتونه کړی د پاکستان آرمي نه ریټایر شوی د سره خپل امداد وکي. چرته د آرمي هسپتال ته د آرمي مشرانو ته تاسو یا د وخت چې کوم مشران دی هغه ته تاسو صدا سی وینا درخواست ساپیل مرته کړی دی چې د والد محترم په آرمي کې خدمات هم سر انجام کړی دي خو چون کې زمونږ د کیسې ته وس نه رسینو موږ سره د لګړې امداد وکړي. جیل کا زه سیمش تلاړو ویل چې دی پلار ریټایر شو او بیا وفات نو وفات حال ګودي چې کار نه کیږي. بیا آرمي فاونډیشن تلاړو کوارټ کې غيو وړو کې اراده اداره لري هغه ویل چې را دي چې لکه موږ د قیمتي دوايي او ډایلیسس دا سہولت نشته دی. ډایلیسس په یا دوايي ته به پینډي ته چې یا په پېښور ته چې لکه خرچه بیا مونږ راکېږي شپه براتي کرای کېږي کنه ټیکسي نسته شي. نو دې خرچه ته واست خپل سوس رسي کنه بيخي بده خرچه نه ته به وسه شوی نه جزء بيخي به وسه شوی. او کای وړخته وګورو کتونکو د رمضان مبارک میاشت هم د بلړخته اختیار علي دا وایي چې زبې وسه شوی مزما وس نه رسی واقعي ډېر سخت لمحات وي سخت تکلیف وي چې پکور کې داسې بیماری پروت وي او د انسان ورته وس نه رسی او انسان نیم کمیږي هغه بیماری ګوري وس ورته نه رسی. اختیار یو اخر تاسو درنه کوم چې په اخري د کتونکو نه چې کم تا ګوري داسې زمونږ چې کوم رونه دي
چې کوم زمونږ خپل خلک دي هغوی نه ته څه غوښتنه څه وینا ورته کوي چې څه امداد دې در سره وکړي یا نه بس چا څه دوا ساکه کېږي لکه چا څه کوي شي ورسره دا یتیم یسیر وړکی دی نو خپل امداد ورسره وکړي نور لکه دوی کومه بیماري دی بس زه الله ته سوال کوم چې هر مسلمان د الله داسې بیماري یې نه وساتي ډاکټران څه وایي چې دې به څه حل را پیدا شي یا نه بس ډاکټران یې چې دی بس توره پورې ژوند وي ډایلیسس سره به وي نو ډایلیسس نه بغیر دی زندګي ګرانه ده او چې کله ډایلیسس ته پیسې وغیره نه وي نو تاسو بیا څه کوئ جی بس بیا قرضه وکړو یوه بل نه بس اوس خو ما لکه مزدوري نشته دی بس بیا کله پیدا کې ورته بیا به ورته لنډو خلک څه په دې کې امداد کوي د علاقې چې کوم خپل خلک دي لا تر اوسه څه امداد کړی دی یا نه یاره جی اوسه پورې چا څه امداد نه دی کړی رسه په کار خو دې که نه چې وکړي در سره سخت تکلیف دی د روژې مبارکه میاشت هم راغلې او د دې نه علاوه داسې مریض هم په کور کې پروت دی خلکو ته خو په کار جی بالکل په کار دی څه وشي بس لکه بیمار ده چې بیمار دی څه دی خرچه ډېره مشکله دی په هفته کې تاسو 2 ډایلیسس کوئ یو باندې 3500 روپۍ راځي یوه باندې 3500 روپۍ راځي په هفته کې 7000 ارینجمنټ په دې کې کور لازمي خبره ده بچي وغیره خو هم وي هغوی چلولو څه طریقه کار دی د کور ته چې کوم راشن راوړي جی بس ډېره مشکله دی بس لکه دکان نه قرضې باندې راوړو چې څوره وخته بس بیا به ورته لږې لږې لنډو دکان والا مرسته کوي جی بس قرضې حساب راکوي راته اختیار که څوک در سره څه امداد کول غواړي څه منډه ترډه څه مرسته در سره کول غواړي نو د خپل موبایل نمبر هغه کتونکو سره شریک کړه چې په خپل موبایل نمبر باندې تا سره رابطه وکړي که څوک دا وایي چې موږ د بیماري خرچه اوچتولی شو که څوک دا وایي چې موږ تا سره څه نغدي امداد کولی شو چې هغه خلک تا سره رابطه کولی شي جی ما شته دي 2 نمبرې دي یو 0307 819 04 او بل یو فون نمبر دی 0333 9332 402 یو ځل په تیزه باندې ووایه چې که څه میسنګ پکې وي چې هغه پوره شي 0307 819 04 او بل دی 0333 9332 402 مهرباني کتونکو دا د ترو اختیار علي صاحب د خبره تاسو واورېدې خو دا چې کوم مریض دی پیشنټ دی دته په خبرو کې ستر تکلیف هم دی او خو زه کوشش کوم چې د سره یو دوه خبرې وکړم دا شاته چې کوم کور تاسو کتی شئ دا د دوی کور دی یو بل تپوس اختیار صاحب نه کوم چې دا کور هم د دوی خپل دی که نه دا کور دلته په کرۍ باندې پاتې کېږي اختیار صاحب دا کور هم خپل دی دې دا مې د تره کور دی اوس یې جوړ کړی دی بس زه ورکې پاتې کېږم نور کرۍ مرۍ نشته دی بس تر ما سره کوم واس مطابق منډه دلډه وي هغه ما سره کوي مطلب کور هم خپل نه دی په دې ځای کې تره څه کرۍ وغیره د نالي که نه علي کرۍ نه فری دی فری دی کتونکو د دې چې کوم تر اختیار صاحب هغه خبره خو تاسو واورېدې خو چونکې دا پیشنټ ما سره موجود دی چې کوم مریض دی په خپله باندې د کینسر په خبرو کې اختیار صاحب وایي چې د تکلیف هم دی خو زه کوشش کوم چې د خپله یو دوه خبرې تاسو سره وکړم که خپلې خبرې در سره کوي چې څه در سره شریکوي او تاسو ته څه وایي د ژوند السلام علیکم وعلیکم السلام لږ په تیزه باندې کوشش وکړه لږ تکلیف وکړه لږ په تیزه باندې یو دوه خبرې وکړه نوم دې څه دی حیدر او تقریبا څومره وخت نه د دې بیمارۍ شکار شوی دا 2-3 میاشتې شوې 2-3 میاشتې چې د بیمارۍ در باندې دوباره بیا راغلی دی بچپن نه و در باندې او والد صاحب چې کله وفات کېدو نو په هغه وخت کې بیمارۍ خو ستا بچپن نه و چېرته سرکاري ادارو وغیره تاسو څه اپیل نه و کړی نه کتونکي تا ګوري په خبرو کې درته تکلیف هم دی په او نه کې ستا جواب ماته ملاویږي کتونکو سره څه شریکوي چې آیا امداد در سره وکړي یا نه مرسته دې وکړي تکلیف دی درته ژوند خوشحالیانې باندې کتونکو د دې زیاتې خبرې نه رالمه دې ته په خبرو کې تکلیف هم دی خبرې نشي کولی دا چې خبرې کوي دې ته بل حد تکلیف دی ایون چې دا ساه هم اخلي نو دې ته په ساه اخیستو کې هم تکلیف دی خو د دې چې کوم تر هغه خبرې تاسو واورېدې د دې چې کومه د ژوند کیسه وه هغه تاسو ته په دې خبرو کې میلاوه شوه نو که داسې څوک خلک وي چې هغه دې سره مرسته امداد کول غواړي هغه دې سره خپل امداد وکړي د یو اړخ ته که وګورو د رمضان مبارکه میاشت دی او بل اړخ ته چې داسې مریض په کور کې پروت وي او چې بیا پیسې نه وي سړی ترسیږي تړپیږي ډېر سخت لمحات وي الله دې هر مسلمان داسې لمحاتو نه داسې وخت نه وساتي که په کتونکو کې چېرته څوک د وس مالکان وي د روژې میاشته
چې د اساس چا صدقات وغیرہ پاتې شوی نو داسې قسم خلکو سره چې هغه امدادو کی نو لازمی خبره ده الله به د هغوی مال قبول کی په خزه کې به وګرځي او د دوی به ورسره دا چې کومه مسله ده دا به ورسره حل شي حل کیږي خو نه د ډایلیسیس مسله ده دا به تر عمره را روانه وي چې تر څومره ژوند وي خو د دوی چې کم تکلیف ده دا خبره پوسیبل ده چې دا ورسره څه نسس پکېدی شي الا لرو چې په کتونکو کې کم د وس مالکان دی هغه به اختیار صاحب سره دغه موبایل نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ملاو شي هغه باندې به ورسره رابطه کولی شي کیمرامین الیاس افریدي سره سنجو ټي وي په هاټ